وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم مسلمانانو، 13 جمعه مستاسو وړاندې د حسد په عنوان باندې خبرو شروع کړې وه. د حسد په باره کې ما 13 جمعه څو معروضات ستاسو وړاندې عرض کړي وو چې حسد یو ډېر بدترینه بیماري ده، یو ډېر خطرناک او مهلک څیز د انسان تباهۍ او هلاکت ته رسوي. بیا د هغې نور قسمه قسمه نقصانات د قرآن او حدیث په رڼا کې ما ستاسو په وړاندې ذکر کړي. نن جمعه کې په هغه موضوع باندې څه مزید معروضات ستاسو په وړاندې عرض کوم او بیا په آخره کې د حسد نه ځان بچ کولو دپاره چې علماء کرامو کوم اصول لیکلي دي هغه ستاسو په وړاندې د ذکر کولو کوشش کوم انشاءالله العزیز. محترمو، حسد نه کوونکي کامیاب څوک چې حسد نه کوي، د حسد نه ځان ساتي، یعنی د حسد په مقتضا باندې عمل نه کوي. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه خلق کامیاب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. خلق به تر هغه وخت پورې کامیاب وي تر څو پورې چې دوی د یو بل سره حسد نه کوي، د حسد د یو بل نه ځان ساتي. کله که یو بل انسان د یو بل د حسد نه ځان وساتي نو په دغه سره به یو انسان د بل انسان د شر نه محفوظ شي، د هغه د ضرر نه به محفوظ شي، د هغه د نقصان نه به محفوظ شي، نو ده ته به هم خیر میلاو شي او د محسود ته به هم خیر میلاو شي. 13 جمعه ما ستاسو وړاندې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل تاسو د خپلو کامیابیانو په پټولو په ذریعه سره د الله مدد حاصل کړئ. د خپلو کامیابیانو د خپلو نعمتونو د پټولو په ذریعه سره د حاسد د حسد نه ځان بچ کړئ، پناه حاصل کړئ. ځکه د هر نعمت دپاره دشمن وي. که د خپلې کامیابۍ ذکر هغه د خلکو د مخې کې مخ په وړاندې راوړي نو خلک به له تا سره حسد کوي. دغه اسباب د سره د مخې نه لرې کړي نو د حسد دا سلسله به د منځ نه وځي. نو ویې فرمیل لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. خلک به تر هغه وخته پورې په خیر باندې وي تر څو پورې چې دا یو بل له حسد نه ځان بچ کړي، خپل منځ کې حسد نه کوي. دویم نمبر په حدیث کې حسد نه کوونکو ته بهترین خلق ویلی شوي دي. بهترین خلق هغه دي چې هغوی د حسد نه ځان بچ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په یو موقع باندې پوښتنه وشوله، تپوس ای الناس افضل، د الله پیغمبره بهترین خلق څوک دي؟ په خلقو کې غوره خلق، افضل خلق، بهترین خلق څوک دي؟ وی فرمایل کل مخموم القلب صدوق اللسان. هر هغه سلیم القلب چې په زړه باندې روغ او په ژبه باندې رښتونی. صحابه کرام ورزو کړ الله پیغمبره دا په ژبه باندې رښتونی دا خو موږ وپېژاندل، لیکن دا سلیم القلب چې زړه روغ دا څوک دي؟ د دې نه څوک مراد دي؟ الله پیغمبر فرمایل هو التقی النقی لا اسم فی. دا هغه څوک دی چې د ګناه نه ځان ساتي، په زړه باندې صفایي، زړه د ګناه نه صفایي، ولا بغیا ولا غلا، د ظلم نه خپل ځان بچ کوي. او دویم نمبر بل مسلمان تر دوکې نه خپل ځان صفا ساتي. او آخر کې وفرمایل ولا حسد، د حسد نه محفوظ شي، خپل ځان د حسد نه دی محفوظ پاتې، دغه زړه سلیم القلب شي. دغه انسان د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د حسد نه ځان بچ کو دا بهترین خلک. مخکې تاسو ته ما ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو موقعو باندې چې کله تپوس شوی دی نبی علیہ السلام د سائل سوال کوونکي حالت ته کتلی، موقع محل ته کتلی، د هغې په مطابق د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړی.
په دې موخه جواب ورکو کامیاب هغه خلک دي چې د خپل ځان د حسد نه وساتي، یعنی د حسد نه ځان ساتون کې دا کامیاب. تر دومره پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چاته جنت زیره ورکړل څوک چې ځان د حسد نه وساتي. انس رضی الله تعالی فرمایي دا حدیث په کتابونو کې تقریبا اکثرو کتابونو کې وګړه حدیث ته دا واقع موجود دی. صحابه کرام ناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس وی فرمایي یتلو علیکم الان رجل من اهل الجنه، یو کس به وسراشي د جنتی دی دغه کس. صحابي فرمایي مونږ چې قاتل یو صحابي را روان دی او د څه کله دی د ګیری نه دا داوداسه او بدا قطري روان دي او په دا یو لاس کې پیزار ور سره دي. هغه صحابي کې ناستلو په سوال بیا رسول الله دا جمله فرمایل یتلو علیکم الان رجل من اهل الجنه، زرد یو جنتی سړی به اوس په تاسو کې را داخل شي. بیا چې مې کاته دغه صحابي بیا دغه حالت ورګیری نه د اوبو د اوداسه د اوبو دغه سر قطرې روانې دي په ګس لاس کې پیزار ور سره دي را روانې دي. په درې مورز رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل همدغه صحابي دی. یو صحابي د عمرو بن العاص رضی الله عنه ما چې واورېد زه ډېر حیران شوم چې دا صحابي څه عمل کوي. دغسې کله چې مونږ فارغ شو زه دې صحابي ته ورغللم. روایت کې راځي د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ما ورته وویل پلانکیه ما د خپل پلار سره څه خبره باندې خفګان راغلی دی او ما قسم کړی دی چې د 3 ورځو پورې به کور ته نه ځم، نو که ستا خوښه د 3 ورځې به زه ستا سره تېرې کړم چې زه په خپل قسم کې حانس نه شم. ویل هغه راته ویل چې ډېره ښه ده. ویل زه بوتلم کور ته. دا ګوره د صحابي رښتیا قسم نه دی کړی، دا صرف ګوري صحابو کې دا خصوصیت و یو صحابي ته فضیلت ملاو دی. نو دغسې نه و چې هغه سره حسد وکړي. دې صحابي کتل دا صحابي څه دغسې عمل کوي چې ده ته پرې رب دا غوره ورکړی چې زه یې اختیار کړم، او دا د کمال خبره. دا صحابي دی وایي 3 ورځې ورسره ما تېرې کړې. داسې څه خاص عمل ما ونه کړو. لمونځونه دي د شپې ما دا هم د شپې ونه کړو چې سره تهجد ورته پاڅېدلی. دا مې هم ونه کتله چې د ورځې چېرته روژې نیسي عام لمونځونه کوي. ویل ها یو خبره ما نوټ کړله چې د فضول خبرو نه ځان ساتي او چې کله خبرې کوي نو د خیر خبرې کوي، بل ته د خیر رسول. ویل 3مه ورځ وه، ویل زما د زړه کې دا خبره راتلو والا وه چې دا خو څه دغسې عمل نه کوي رسول الله د ده په باره کې ولې ویله 3 ورځې چې دا شي دي. ویل ما دته دا خبره وکړله چې ما هېڅ جګړه نه ده کړې کور هېڅ خفګان مې نه ده. زه دې دپاره راغلی یم چې 3 ورځې نبي علیه السلام ستا په باره کې ویله دا جنتي دی دا جنتي دی دا ته څه داسې عمل کوي. ما خو څه داسې خاص عمل ستا ونه کړو. ویل ما ته ویل چې هو بلکل زه څه خاص عمل نه لرم. ویل زه ورنه واپس روان شوم. ویل صحابي راپسې اواز وکړو چې لږ ودرېږه. ویل بیا راته وفرمیل لا اجد فی نفسي لاحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا على خیر اعطاه الله ایاه. ویل یو خبره ده زه په دا زړه کې یو چاته دوکه نه لرم، په دا زړه کې چاته غل نه یم چې زه په دې طریقې سره د انسان ته دوکه ورکوم او دا به وایم. یو او دویم نمبر الله چې خلقو ته کم خیرونه ورکړي دي، مثلا مال یې ورکړی دی، مثلا صحت یې ورکړی دی، مثلا حسن یې ورته ورکړی دی، مثلا یو کمال یې ورکړی دی الله ورته ورکړي. زه د دې سړي سره حسد نه لرم. بس دا 2 صفات را بګي دي، نور مې هیڅ دغسې عمل نشته دی. عمرو بن العاص فرمایي بالموت هذه التي بلغت بك وهي التي لم نطيقه. دا هغه صفت دی چې دې ځي ته رسولی مونږ د دې طاقت نه لرو. اوس دا څوک کولی شي؟ ګوره د حسد نه ځان ساتل د الله پیغمبر 3 ورځې د هغه صحابه باره کې صحابي باره کې ویل دا جنتي دی. نو څومره اسان کار دی. مونږ د بل مسلمان د حسد نه خپل زړه پاک وساتو، په دې سره الله رب الجلال یو انسان جنتي جوړوي. نو څومره اسان شي. او 4م نمبر د حسد نه د بچ کېدو د وجې نه انسان که ځان د حسد نه بچ کې، په دې سره د انسان د الله مقرب جوړېږي، محبوب جوړېږي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل یو کس د الله د عرش د سایې د لاندې وکړ، د الله ډېر مقرب و. موسی علیه السلام تپوس وکړو الله دا څوک دی؟
الله ورته جواب وکړ موسی د په سوق کې دو باندې ته څه کې وزبر تر د عمل خبر درکم چې د عالق څه کوي موسی علیہ السلام ورته فرمایل الله څه عمل کوي دی الله ورته کان لا يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضل موسی الله چې خلقو ته کم خیرونه ورکړي دي کم صفات ورکړي دي دا انسان دا وې سره د حسد به نه کو دې د حسد نه ځان بچ کړي دي ذکر الله مقرب جوړ شوی الله دومره بهترین درجه ورکړي نو په حسد نه کول سره خپل ځان د حسد نه پاک ساتلو سره انسان د الله مقرب جوړيږي بهترین بنده جوړيږي نو وړي انسان چې سره د الله محبوب جوړ څه مقرب جوړ شي یو بادشاہ دی سره دا کوشش کوي زره د مقربین وي رب العالمین د بادشاہانو بادشاہ دی په دومره یو معمولی عمل باندې ما ته مقربین جوړېدل شو ولې نه جوړي یو عالم دی امام ماوردی رحم الله خپل کتاب کې لیکي وې د حسد درې اسباب د وجنه د انسان حسد نور علماء زیات ذکر کړي لیکن دا آسان درې ذکر کړي یو څوک چې د چا سره حسد کوي دا غي اول سبب بغض دی مثلا الله دې نه کې زره چا سره حسد کوي د دې لوی سبب یو دی د سړي سره زما بغض دی بغض دا ځل کې مرته غوسه ده ولدی یو نعمت زنه شم برداشت کول دی او جن حسد جوړي اول سبب ده وایي چې د اسباب هم لري کول ځان او دویم نمبر به فرمایل تکبر وی په انسان کې د خپل ځان په نورو باندې اوچت غړي وځدان برداشت کې چې د زمانه په مرتبه کې اوچت شي دا تکبر په انسان کې حسد پیدا کوي دویم سبب ده او درې مې فرمایل د الله په نعمتونو باندې بخل کوونکی اوس هغه ته الله مال ورکړي دی هغه ته الله تعالی علم ورکړي دی ته الله تعالی شهرت ورکړي دی هغه ته الله سي خدا الله ورکړي دی کنه د الله نعمت ته ولي بخل ير ولي ورکو الله تعالی دې د الله په نعمت باندې بخل کوونکی دیو جن محترم علماء کرام حسد علاج کولای دي ډېری طریقې چونکی دا سیس چې دی دا د زړه بیماری ده او د زړه د بیماری علاج د په علم سره کیږي په عمل سره کیږي په دوايي سره نه کیږي علماء د علم په ذریعه سره او د عمل دغه سي طریقې خولې دي چې انسان د خپل کی د انسان بردینه بچ چې د بزل کې چا د پر حسد پیدا شي د انسان بر خپل ضرر نه بل انسان بچ کی اوله طریقه علماء خولې ده یو انسان قبل انسان په حالت کې ګوري کنه چې الله یو نعمت ورکړي د مال ورکړي د صحت څه قسم نعمت ورکړي د دې په دې سوچو کې چې دا خو د الله فیصله ده الله په فیصله باندې دی راضي شي دا صحت د چا ورکړي الله ورکړي دا مال چې د ورکړي زور سره به حسد کوم دا چا ورکړي الله ورکړي چې کم یو نعمت الله ورکړي د دې ورکون کې خو الله دې نو حسد ولې وکړي زه د الله په فیصله باندې راضي نه یم او دویم نمبر دا حسد چې چا سره کوي ته چې سوچو کی یو خدای د الله تقسیم دی د الله په فیصله د الله په فیصله یم راضي یم زه د الله په نعمت باندې راضي یم تقسیم باندې او دریم نمبر دا لا دې کدي ته سوچو کی که زره دې پلان کې سره حسد وکما نو اې زما په حسد سره بداغنه د نعمت زایل شي واغسته به دي شنه نو ولي کولی دې سلورم نمبر دې خبرې ته سوچو کی کدا نعمت چرته ماته الله را کړې وي کېدای شي زباغي جوړ شوی وي زبید الله د بغاوت او د یو خطرناک حد تر رسیدلې وي چې هغه زما د آخرت د تباہی ذریعہ جوړ شوی وي دیو جن قرآن مجید کې الله فرمایي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تاسو تمنا مکوئ دا هغه څه چې الله تاسو نو په بازو باندې الله پچا یو نعمت کړي تاسو راغي تمنا مکوئ چې دې مال ولې نه کاش کدی مال را کړي دلې دا نعمت ورکړي کاش کدی مال را کړي دلې چې دا صحت ورکړي دې کاش دې مال الله اکبر مې الله ته تمنا ما تاسو دې سیس تمنا مکوئ دا تاسو تبای دا د الله تقسیم دی بلکې دې ته سوچوګا الله په ما څومره نعمتونه کړی او دویم نمبر علما وایي انسان کدی ته سوچو کې ځکه دا حسد وکم نو دا غنه خو نعمت نه ځای لکېږي لیکن زما دین او دنیا دواړه ورسره تباه کېږي دین مې دغسې پې تباه کېږي زه چې د چا سره حسد کوم
دا زه د الله په فیصلې نه یم راضي چې الله غله ولې ورکول او مال یې ولې نه راکول. دویم نمبر زه د الله په تقسیم باندې نه یم راضي او د الله په تقسیم چې څوک نه راضي کېږي دا خو تباه و برباد دی، کفر ته رسېږي په داسې ځوان. او دریم نمبر څوک چې د چا سره حسد کوي دا د نیکانو خلکو د ډلې نه لرې کېږي او د شیطان ملګری جوړېږي. ځکه د الله دوستان د الله د بندګانو په باره کې ښه سوچ لري، د هغوی سره ښېګړه کوي یاره چې دې ته نور هم نعمتونه میلاو شي. او ابلیس د الله دشمنان د الله د دغه بندګانو سره دشمني کوي چې دې ته دا نعمت نه میلاوي دی، دا په دې سوچ کې دی. نو گویا په دا حسد سره د نیکانو د ډلو نه انسان لرې کېږي او د الله د دشمنانو ډلې ته نږدې کېږي، په هغې کې ورننوځي، نو دنیا یې ورسره خرابېږي. دریم نمبر دا حسد په وجه باندې انسان د سختو عذابونو مستحق ګرځېږي، تېره جمعه کې ما ذکر کړی و. او څلورم نمبر اخروي نقصان دا کېږي په حسد سره د انسان دا نیکۍ داسې سوځېږي لکه وچ لرګي چې په اور سره سوځېږي، تېره جمعه مې حدیث. نو که سړی دې ته سوچ وکړي ما ته به دا حسد هېڅ نه میلاوېږي زه یې وکړم. البته زما ورسره اخروي نقصان دومره غټ غټ نقصانات کېږي او دنیوي نقصان هم کېږي، ځکه دا حاسد چې یي که نه دا هر وخت به غم کېږي. د چا سره څه نعمت د هغه سره ګوري هر وخت بس دا چې کله هغه ویني هغه ته تکلیف رسېږي یا نه رسېږي دی خو هر وخت به مصیبت کړي، هر وخت دغه غم دی خوري. کله کله دا غم د وجې نه د بیماري پیدا شي او کله کله وسوسو مرض ورته راشي، دا سینې تنګه شي، قسمه قسمه امراضو سره دی مخامخ شي او دنیا هم تباه شي. دې وجې نه دی چې دې ته سوچ وکړي چې دا حسد په وجه محسود هغه ته هېڅ ضرر نه رسېږي. زه خپل نقصان کوم، دنیایي نقصان هم کوم، اخروي نقصان هم کوم، او زما دا حسد څه نقصان هم هغه ته نشي رسولی. ځکه که ډېر حسد وکړم د هغه نه به د عمل ختم شي نه، د هغه نه به د ځواني او ښایست ختم شي نه، د هغه نه به د صحت ختم شي نه. نو د څه دپاره یې کوم؟ اول دوه خبرې ده. درېیمه طریقه علماو بولي ده که د حسد په وجې ده یو کس چې دا تمنا کوي یو کس دا تمنا کوي چې دا د چا سره زه حسد کوم د ده دا نعمت زایل شي، د ده نه ختم شي. نو دې ته سوچ وکړي چې په ما خو الله تعالی ډېر احسانات کړي دي، انعامات یې کړي دي، که زما کېدی شي زما سره به هم بل دا حسد کوي. زه چې غواړم چې دغه بل نه نعمت زایله شي نو آیا زه په دې باندې راضي یم چې بل زما سره حسد کوي زما نه دا نعمت زایله شي؟ ځکه ته چې د بل سره حسد کوي بل به ستا سره هم کوي. یا دغسې علماو لیکلي دي د ایمان یو لوی نعمت دی، دا کافران زمونږ سره حسد کوي، نو آیا د کافر په دا حسد سره یو مسلمان به په دې راضي شي زما نه د ایمان والا نعمت لاړ شي؟ اوس که زه دا سوچ کوم چې زه د پلانکي سره حسد کوم دا نعمت دې زایله شي او خپله چې را سره کوم نعمت را سره دی خصوصا د ایمان والا نعمت د دې زایله کېدو ته نه یم تیار، نو د دې نه بل غټ جهالت شته دی؟ نشته دی. دې وجې نه او څلور پنځم دا ګورئ دا حاسد چې کله دې ته سوچ وکړي زما په دا حسد سره دې حاسد ته فایده وررسېږي نقصان نه وررسېږي. تاسو ګورئ کله یو څوک د چا سره حسد کوي نو په دا حسد کې دی د هغه غیبت شروع کړي، یو ځای غیبت بل ځای غیبت بل ځای په هغه پسې بدي بیانول شروع کړي او کله کله هغه ته ضرر وررسول شروع کړي نو هغه مظلوم شي په دې طریقې سره. نو ته چې د هغه غیبت کې ستا ګناه ستا نیکۍ ځي او د هغه په عملنامو کې جمع کېږي. که ستا سره نیکۍ ختمې شي د هغه ګناهونه راځي ستا په عملنامو کې جمع کولی کېږي. د دې وجې نه خو امام اعظم ابو حنیفه وفرمیل ویل څوک چې د چا غیبت کول غواړي د خپلې مور غیبت دې وکړي. ولې ته خپلې نیکۍ دومره په اسانه سره بل عملنامې ته ورلېږې، خپل آخرت دغه پیسې د بل چا اکاونټ ته دومره په اسانه ورلېږې، نو د دې زیاته مستحقه خو ستا مور ته د هغې اکاونټ ته ورولېږي. امام اعظم ابو حنیفه چې خبر شو یو څوک دی د هغه سره ډېر حسد لري، ځای په ځای د هغه غیبتونه کوي، امام صاحب ډالۍ تیاره کړله هغه ته یې ورولېږله. هغه سړی چې خبر شو ورته ویل ما خو تا سره بد کړي ته را سره دا ښه ولیکئ. امام صاحب ورته وفرمیل ته زما سره بد نه کړې ښه را سره کړې، زه خبر هم نه یم زما اکاونټ ته ستا نیکۍ را روانې. نو انسان چې دې ته سوچ وکړي چې د حسد د وجې نه دی محسود ته دنیوي پر پیدا رسي. ګوره
که نور هیڅ نه دا حاسد خو د حسد په اور کې هر وخت سوځېږي. دریم نمبر دی خلکو ته هم چې پته ولګېږي دا پلانکې د پلانکې سره حسد خلک هم پرې بدرګوي او هغه محسود د چا سره چې حسد کولی شي هغه هم چې کله خبر شي یاره دا پلانکې خو ما سره چې دا څیز وګوري دی سوځېږي دته پې تکلیف میلاوي نور هم خوشحالېږي مه کوو چې سوځي خپل نقصانات مسلسل کې د هغه ورځ نقصان ونه د دې وجې انسان دې ته سوچ وکړي دا عملي طریقې لري دا وي. او دویم نمبر علما وایي د حسد ختمولو لپاره عملي علاج دا دی عملي علاج. ګوره د حسد د وجې نه چې کوم کارونه انسان کې پیدا شوي دي انسان ته پکار دی چې دا ختمي کړي. مثلا که د حسد د وجې نه د خپله ژبه د هغه په غیبت کې خوځولې ده د هغه په بدۍ کې خوځولې ده پکار دا ده چې توبه استغفار وکړي او دا ژبه د هغه په صفت کې شروع کړي. که د حسد د وجې نه هغه سړي ته تکلیف ور رسولو کوشش کړی و اوس هغه ته د خیر ور رسولو کوشش وکړي. که د حسد د وجې نه د هغه سره احسان کول بند کړي و نو پکار ده چې هغه احسان کې نور هم زیادت راولي. علما لیکي دا سیس خو ګران دی لیکن انسان چې په خپل نفس باندې زور راولي نو دا به ورته ورو اسانه شي. دوایي تاسو کتلي څوک چې ترخه دوایي نشي خوړی دی د شفا خوند او خوږوالی کله نشي حاصلولی. د دوایي تریخوالی به په خپل ژبه په خپله خوله کې برداشت کوي بیا به د شفا مزه څکي. د دې وجې نه دا سخت کارونه به کوي نو د دغه سختې بیمارۍ نه به درته نجات میلاویږي. او د دې سره علما لیکي یو بل لوی علاج دا دی انسان مرګ ډېر ډېر یادوي چې کله هم دته حسد راشي یاره د چا مال ته وګوري مرګ دې رایاد چې په مرګ سره پاتې کېږي یو کفن به غوندې سي د چا صحت ته وګوري په حسد کې ولوي حضرت حسد راغی په مقتضا دې عمل نه کوي په وړاندې مرګ رایاد دغسې نور نعمتونه. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي والله ډېر مرګ چې څوک یادوي نو قل فرحه وقل حسده د تکبر هم ختمیږي او ورسره کمیږي او دا حسد چې د په زړه کې بل انسان ته راځي دا هم ورسره یو علاج یې دا دی انسان چې کله د یو چا نعمت وګوري په زړه کې حسد راشي. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي د دې مرګ ځان ته یاد کړي حسد ختم شي. او د دې سره یو بل علاج علماو ښولی دی ګوره د یو چا سره چې ستا حسد راځي ته په دې کې د ځان نه په دنیایي معاملاتو کې د ځان نه چوت ته مه ګوره لاندې ته وګوره ته ګورې پلانکي سره ښه ګاډی دی پلانکي ښایسته محل او کور دی پلانکي سره ډېر مال دی ته هغې ته مه ګوره ستا نه دغسې لاندې خلک شته دی چې د یو ټایم روټۍ به ورته نه میلاوېږي دغسې خلک شته دی چې په دا رکشه کې وخېږي اول ته لاړ شي د دې کرایي به هم ورسره نه وي دغسې خلک به وي چې یاره موټرسایکل ځان ته واخلي په هغه دا هم ورسره تا ته الله موټرسایکل درکړی د دې نه لاندې خلکو د ځان نه لاندې خلکو ته وګورو نو حسد به ختم شي. عبدالله ابن مبارک رحم الله لوی عالم تېر شوی دی لوی محدث دی فرمایي ویل زه د مالدارو خلکو په محله کې اوسېدم ویل هر وخت به خفه وم ویل زما تجربه ده ابن مبارک ډېر لوی عالم دی لوی محدث دی لوی مجاهد دی هغه لیکي ویل ما به د مالداره خلکو کپړو ته کتل رهن سهن ته به مې کتل سورلو ته به مې کتل ویل زه به هر وخت خفه وم ویل بیا څه موده پس ما کډه وکړه د غریبانو محلې ته ویل ته چل ته لاړمه ویل زه به خوشحاله وم ما ته به چین او سکون میلاوېدو ځکه هلته مې ما لاندې خلکو ته کتل له ځان نه باندې خلکو ته مې نه کتله زړه ته به مې هر وخت روحانیت میلاوېدو سکون به میلاوېدو خوشحالي به میلاوېدل. د دې وجې نه علماو یو علاج دا ښولی دی چې په دنیا کې د ځان نه بره ته مه ګوره کوزه ته ګوره ته چې د بل نعمت ته سوځې ته سوچ وکړه الله تعالی درته سترګې درکړي سوچ وکړه د چا به سترګې نه وي ړوند به وي تا ته الله تعالی غوږونه درکړي ډېر خلک به کاڼی ده که ته کروړونه اربونه روپۍ ستا دا سترګې نه وې تا لګولې وې تا ته به میلاو شوی وي د دې نه بل غټ نعمت کېدی شي ته په خپلو لاسونو د الله دې نعمتونو ته سوچ وکړه څومره نعمتونه چې کړي دي په دې سوچ وکړه نو حسد به دې بل ته ختم شي. او علما فرمایي که دا حسد د وجې نه یو چا ته تا غیبت دې کړی ضرر دې ور رسولی ورسره هغه نه معافي وغواړه دا حقوق الله حقوق العباد دي صرف توبې سره نه معاف کېږي. ها که صرف حسد راغلی د هغې په مقتضا ته عمل نه یې کړی غیبت دې ورله نه دی کړی بدرد دې پسې نه دی ویلي تا هغه ته ضرر رسولو سوچ نه دی کړی بس د الله نه معافي وغواړه دا د حقوق الله دي حقوق العباد کې نه دي. او د دې سره حافظ ابن قیم رحم الله لوی عالم تېر شوی دی
لس اسباب دغسې دي که دا حاسد په دې باندې دا محسود په دې باندې عمل وکړي نو دا حاسد د حسد نه به بچ شي. اول سبب یې لیکلی دی وایي د حسد په الله سره د حسد کوونکي د شر نه پناه دې غواړي او قل اعوذ برب الفلق هلته به هغه صورت کې قرآن مجید کې ومن شر حاسد اذا حسد هر وخت د الله په پناه کې د ځان ورکوي. بس بیا که څوک تا ته ډېر هم ضرر در رسوي نه دی شي در رسولی انشاءالله العزیز. او دویم نمبر د الله نه یریدو. ګوره داسې یو څیز دی څوک چې د الله نه ویرېدو دا د الله په پناه کې راغی اوس ده ته څوک نقصان نه شي رسولی. تقوا ځان کې پیدا کړي د الله یره هر حالت کې چې دی څه کوي قدم اخلي الله یره. او دریم نمبر حافظ ابن قیم رحم الله فرمایي وایي د دشمن په د حاسد په حسد باندې صبر کول که ته صبر وکړې او شکایتونه ونه کړي الله به ستا لپاره کافي شي انشاءالله. او څلورم نمبر په الله باندې توکل کول دا بنیادي څیز دی. بس دې څیزونو پروا مه کوه الله باندې بروسه وکړه توکل وکړه انشاءالله الله به تعالی هغې نه محفوظ کړي. او پنځم نمبر د حسد کوونکي د حسد پروا مه کوو بس عقیده مضبوطه ولره چې الله ما دپاره کوم شر او کوم نقصان نه یې مقرر کړی ما د څوک نشي رارسولی انشاءالله. عقیده مضبوطه وساته. او شپږم نمبر الله طرف ته متوجه کېدل چې هر وخت الله طرف ته متوجه یې نو په دې سره به انشاءالله العزیز ته د دشمن د شر نه په دې سره به محفوظ یې هغه تا ته نقصان نشي در رسولی. اوم نمبر د ګناهونو نه توبه ویستل ځکه په دې ګناه سره ډېر شرور انسان ته متوجه کېږي بلکې ډېر مصیبتونه چې به انسان راځي هغه د انسان د خپلو عملونو د وجې نه رارسېږي. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. الله فرمایي څه تکلیفونه چې تاسو ته رسېږي دا ستاسو د اعمالو نتیجه ده. ویعفو عن کثیر ډېر خو معاف کړه ټول درته نه در رسوي ټول در رسېدې تباه شوي وي. او اتم نمبر صدقه او احسان کول. په دې صدقې چې دي په دې سره شرونه د بکیږي مصیبتونه د بکیږي الله انسان په امان کې ساتي. او نهم نمبر دا حسد کوونکي دا د هغه لپاره خیرخواهي لرل پکار که کېدی شي احسان ورسره وکړه که کېدی شي ته ورشه هغه سره ښېګړه وکړه نو چې هغه تا وګوري یاره زه خو هر وخت د سره حسد کوم او دا ګوره ما ته خیر را رسوي نو خپله به ملامت شي له تا سره به حسد پرېږدي. او لسم سبب عقیده ساتل چې هر څه د الله په قدرت کې د الله د حکم نه بغیر هیڅ نشي کېدی. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الله که څه خیر در رسوي ټوله دنیا راجمع شي هغه خیر د تا نه نشي بندولی. وان یمسسک بضر فلا راد لفضله وان یمسسک بخیر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله. که الله درته شر در رسوي ټوله دنیا راجمع شي تا نه نشي بندولی. خیر در رسوي ټوله دنیا راجمع شي تا نه نشي بندولی. شر در رسوي تکلیف در رسوي مصیبت در رسوي دا دنیا یې د تا نه نشي اړولی نشي. بس دا ایمان ولا برحال علماء د هغې سره پنځم نمبر علاج دا ښوولی دی انسان ته پکار دی چې هر سحر سورة الفاتحه آیت الکرسی او کل سورتونه درې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ډېر زیات اهتمام دا کل سورتونه اخري درې ځل به یې وویله په د خپل لاسونو به یې شو کړله کوم ځای پورې چې به یې لاسونه رسېدل دغسې به د خپل بدن به یې راښکله د دې تر دې پورې چې کله بیمار و اخري وخت کې مرض الوفات کې ام المؤمنین فرمایي ویل سورتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم نشو ویلی ما وویله د نبي رسام به د لاسونو مې وکړله ویل هغه په خپل بدن باندې راښکله دومره اهتمام یې کړی. د دې سره کوم هغه دعاګانې دي چې حدیثو کې راغلي دي مثلا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء یا نور ګڼ قسم دعاګانې په حدیثو کې شته انسان د دې اهتمام وکړي نو انشاءالله انسان بر دغه ضرورونه معاف او هر انسان تم پکار دی زما د وجه نه بل ته نقصان ګوري د نظر دی انشاءالله بیا به څنګه خو خطرناک څه دی انسان تباہی ته رسېږي د دې وجه نه انسان که یو کس وګوري د یو چا نعمت وګوري دته تعجب پیدا شي نو دته پکار دی چې د برکت دعا ورته وکړي. او دویم نمبر د دې برکت د دعا سره چې په یو چا په نعمت باندې د یو چا سره ښه صحت خدای ورکړی دی یو چا له خدای پاک ښه هر یو نعمت ته دلی ورکړی ماشاء الله لا قوت الا بالله بخاري شریف کې حدیث ته دعا ووایه
ما شاء الله لا قوت الا بالله دا ور سره وای اوس په نظر اثر نه کېدا وسه ستاد شر نه بل سره محفوظ شي تبم بخیر کې پاتې شي غمم بخیر کې پاتې شي بهرحال محترمو دا دوه جو مستاسو وړاندې بل موضوع ما خبره وکړه د ټول حاصل د نمبر 1 حسد ډیر خطرناک او مهلک تباہکن بیماری الله دې موږ وساتي قرآن مجید کې د حسد کوونکي د شر نه پناه غوښتل شوې ده ومن شر حاسد اذا حسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسد نه منع کړی ده د حسد په وجه نه د انسان اعمال ختميږي نیکي سوځيږي لکه اور چې وچ لرګي سي حدیث تیر شوی پنځم نمبر د حسد د وجه نه د انسان دین او دنیا تباہ کیږي نقصان ده کیږي شپږم نمبر حدیث تیر شو دی یو انسان په زړه کې ایمان او حسد نه جمع کیږي چې حسد یې زړه ته راغی ایمان بلدي چې نه کړه کوي وزیبا نو کله کله د حسد د وجه نه د انسان د ایمان نه محروم کیږي وم نمبر اسمانونو او زمکه کې ما حدیث و اولنۍ ګناه د حسد شوی و چې د دې د وجه نه انسان د تباہی سره مخامخ شوی اتم نمبر د حسد کوونکي دعا نه قبلېږي 13 جمعه کې ما ستاسو وړاندې حدیث ولوستو نهم نمبر حسد کوونکي د الله د نعمتونو دشمن وي لسم نمبر دا حاسد د الله په تقسیم باندې ناراضي د الله سره جګړه کوي تا ولې دا نعمت پلان کې ته ورکو تا ولې دغه سي تقسیم کوو نعوذ بالله او یو لسم نمبر حسد کوونکی هر ځای نقصان سره مخامخ کیږي هر وخت ځان په تکلیف کې اخته کړي دولسم نمبر حسد دسه خطرناک بیماری ده چې دا حاسد د ټولو نه اول د حسد په داور کې په خپل سوځيږي بیا د دین رسره دي ذرات محسود ته ورسیږي او دی لسم نمبر څوک چې د حسد نه بچو نن جمعه کې معرضو کو داخله کامیاب دي پوری دیو جنا ممتاز چې یو بل سره د حسد نزان وساتو څوک عموما په لار باندې روان دي ممخ یو ویلا چې تکبر نسل ځانو اسباب درې اسباب یو سبب تکبر یو سبب بغض چې مونږ یو بل سره بغض ونساتو تکبر ځان نه لري ځان نه کمزورې وګوري زما خپل معمول دی ځکه ځان نه یو کمزورې وګورم مثلا ما سره غاړه را سره دا سره نشته زبزل کې زما معمول لري زبزل کې راغیره پر دعا کوم زم یالله زما دینه خدل ورکی دغه دعا وکړه بغض تا په ځل کې رچاله پاره دې دغه لپاره د خیر دعا وکړه په دې سره په چې یو بل تقریب نخبل ځان بچو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تحاسدوا تاسو یو بل سره حسد مکوئ یو بل سره بغض مکوئ ولا تدابروا یو بل تشاکوئ ما قطع تعلق مکوئ تاسو یا یو بل پس غیبت مکوئ وکونوا عباد الله اخوان ټول الله بندگان رونه جوړ شي خپل مسکی تاسو رونه یو رور د بل رور په خیر باندې خوشاليږي تاسو یو بل په خیر خوشاله شئ یو بل سره حسد مکوئ یو بل سره بغض الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړیو الله رب الجلال دې موږ حسد د هر قسم روحاني امراض چې د انسان د تباہی ذریعہ ګرځي الله دې موږ محفوظ وساتي واخر